أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. واجب الاحترام، قابل قدر، معزز و محتشم و مکرم و ګرانو او خوږو میلمنو، د ټولو نه اول موږ تاسو ته په راتګ باندې په خیر راغلی وایو. ستاسو دا قدمونه چې د احقاق د حق او د ابطال د ما هو الباطل دپاره مو اخیستي او موږ هم د احقاق الحق او د ابطال ما هو الباطل دپاره دلته حاضر شوي یو. شاید چې زموږ دا نزاع لفظي وګرځي او الله دې کې هم داسې چې زموږ نزاع لفظي شي او خصمین د یو بل په دلایلو باندې جوور نظر او فکر وکړي او د یو بل په دلایلو باندې پوه شي. کم چې حق ته هغه ثابت شي، تفریقه، انتشار، اختلاف د دې علاقې نه بالکل ختم شي. محترم ورونو، زما په علم کې چې څومره خبره ده، پس منظر د خبرې دا دی چې پرون مازدیګر د مولانا نوید علي صاحب او د مولانا حضرت بلال صاحب په منځ کې څه خبرې شوې وي. په هغې کې بلال مولوي صاحب او نوید مولوي صاحب دواړو ریکارډ هم شوی دی، ریکارډ هم موجود دی. خو بلال مولوي صاحب ورته خپله دعوه پیش کړې وه پرون چې په دې باندې به زموږ بحث وي. پای کې بیا دا خبره هم وه چې مناظره به نن ورځ وي. بیا وختي مونږ راغلي وو، کتابونه هر څه مو راوړي وو، حاجي صاحب موجود وو. خو چونکې د وخت د عدم التعین د وجې نه هغه مناظره مقرر نه شوه، مناظره ونه کړلی شوه. دوی داسې خبره وکړه نوید مولوي صاحب چې زه د یو جماعت تحت کار کوم، هغه جماعت به ما ته اجازت راکوي، مناظره به زه کوم او بلال مولوي صاحب د مناظرینو تعیین هم پای کې شوی و چې یو مناظر به بلال مولوي صاحب وي، دویم مناظر به نوید مولوي صاحب وي. داسې وکنه جي. خو صرف څه بعضې شرایط به لیکو او تعیین د وقت به کوو چې دا مناظره مو کله وکړو، څه په ورځ وکړو، څه ټایم یې وکړو. صرف دقه یو خبره باقي پاتې ده. نور دعوه د مخکې نه مولوي صاحب پیش کړې ده، بلال مولوي صاحب دوی ته ورته ویلي دي چې زموږ دعوه دا ده چې تاسو جمعیت علماء اسلام والا دیوبندیان نه یئ. دویمه خبره، دویم شک د دعوی دا دی چې د اهل سنت والجماعت نه خارج یئ. دریم شک د دعوی دا دی تاسو د علماء دیوبند تکفیر کوئ، ستاسو د عباراتو نه داسې معلومیږي. او څلورم شک د دعوی دا دی تاسو حنفیان هم نه یئ. بحث تعیین د موضوع شوی دی، تعیین د موضع هم شوی دی چې دا دی ربی. حاجي صاحب د الله خوشحاله کړي، الله دې دې له جزای خیر ورکړي چې دې دا دومره لویه ذمهداري په سر باندې اخیستې ده او د یو حق مسلې د اظهار دپاره دې دومره لویه قرباني ورکوي. الله دې ته قبوله کړي، زمونږ نه دې الله قبوله کړي، ستاسو نه دې الله قبوله کړي. کم چې حقي موږ به دا سوال کوو چې اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دې مېلمنو له دا
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام दो रंगे छोड़कर एक रंग हो जा, दो रंगे छोड़कर एक रंग हो जा, या सरासर मोम हो जा या सरसंग हो जा। इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात मुसलमानानو د ټولو ناول خدای جی سے محترم ډیر زیات شکریا ادا کوو او بیا د خپل ملګرو او خصوصا تاسو هم ډیر زیات شکریا ادا کوو چې تاسو په وخت باندې حاضری وکړله. الله رب العزت دې تاسو ته په دې باندې استقامت کولو توفیق راکړي. نو محترم وروره اصل کې تا یو خبره وکړله چې نوید مولوي صاحب د دې اقرار خو تا هم وکړله چې نوید مولوي صاحب وایي چې زه د یو تنظیم ما تحت کار کوم او زمونږ تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند چې هغې سرپرستي اعلی مرشد اعظم صاحبزاده پیر مفتی ګوهر علي شاه صاحب دی، همدارنګې نور جید علماء کرام دی. نو هغې طرف نه دغه نننی مجلس دپاره هغې مونږ ته حکم وکړله، نو د هغې حکم په بنیاد باندې مونږ دلته حاضري وکړله. او بیا دویمه خبره محترمه تا دا وکړو چې جمعیت علماء اسلام دیو د اهل سنت والجماعت نه خارج دی او دیو مشرکان دی. نو اولنۍ خبر خدا د محترمه یاد ولره چې اول به ته دا ووایې چې مونږ وضاحت سره بیان کړو چې مونږ تنظیم تحفظ عقاید علماء دیوبند طرف نه راغلی یو او زمونږ مشر مفتی ګوهر علي شاه صاحب دی. آیا ستاسو څه تنظیم شته او که نه؟ اوس خو تاسو پنجپریان درې قسمه یې، یو خو هغه یې چې د مفتی منیر شاکر صاحب والا ډله ده، دویم هغه ډله ده چې هغه د شیخ طیب صاحب محترم ډله ده، او دریم هغه ده چې هغه د مفتی توصیف صاحب ډله ده. نو اوس به تاسو مونږ ته دا وضاحت به هم کوئ چې آیا تاسو دغه دریو کې د چا سره ستاسو نسبت او تعلق دی او ستاسو سرپرستي اعلی څوک؟ بیا بله خبره تا دا ووایې چې تاسو دعوه دې پیش کړله، نو اوس به مونږ به جواب دعوه دا ووایو چې اول خو تاسو کومه دعوه پیش کړې ده دا دعوه بلکل ستاسو باطل دی. او بیا دغه پنجپیري حضرات کم چې تاسو زمونږ سره ناست یې ستاسو د خپل غلط عقاید او د نظریاتو په بنیاد باندې تاسو د اهل سنت والجماعت نه خوارج یې او ستاسو مستقل امام جوړول دا هم مکروه تحریمي دی او تاسو جدید معتزله یاست. دا به هله کله چې تاسو پنجپیریان یې تاسو به وضاحت کوئ چې تاسو به پنجپیریان یئ او د چا سره ستاسو تعلق دی. بل محترمه ته به یو بله وضاحت به مونږ ته وکړي چې آیا جمعیت علماء اسلام نه مراد ستاسو څوک دی؟ دا جمعیت علماء اسلام خو یو سیاسي پارټي ده، په دې کې زمونږ سره عمومي خلک بشمول عوام هم پکې دی، خواص هم پکې دی. د جمعیت علماء اسلام نه مراد خو زمونږ اکابرین شیخ الهند صاحب، مدني صاحب، همدارنګې مفتی محمود نور الله مرقده. آیا ستاسو هغه هم مراد دی که نه په دغه پارټي کې یو شخص معین تی مراد دی او که نه دغه نومونه چې ما واغستو دا هم ستاسو مراد دی؟ نو تاسو به د دې مونږ ته وضاحت وکړئ او بیا انشاءالله د وخت به هم مقررو او د ځای به هم دغه ځای به وي. تاسو زمونږ وروڼه یې، صحیح ده، یا د سنادانی په بنیاد باندې یا د کم علمي په بنیاد باندې یا د ضد او د عینات په بنیاد باندې او یا د حسد او د کینې او د بغض په بنیاد باندې تاسو زمونږ سره اختلاف لرئ. نو انشاءالله کله چې مونږ سره په یو بل سره کینو او مسلمانان خو ټول وروڼه دي، صحیح ده، تاسو هم زمونږ وروڼه یې، د ورورولي په دغه مجلس کې به مونږ د یو بل سره دغه خبره اشکاره کوو چې آیا تاسو جدید معتزله یې که او نه. او دا دعوه دا ما وکړله جوابي دعوه، صحیح ده محترمه، چې ستاسو خبره باطله ده، تاسو د اهل سنت والجماعت نه خوارج یې، ستاسو پسې مستقل مس کول دا مکروه تحریمي دی او تاسو جدید معتزله یاست. دا به انشاءالله میدان مناظره کې مونږ دغه به مونږ ثابتوو. او بل به ته ما ته دا وضاحت وکړي مولوي صاحب چې ته ما سره مناظره کوي نو ته په کم موضوع مناظره کوي؟ صحیح ده، په کم موضوع؟
چې د کم عباراتو په وجه باندې تا ووایې چې تاسو د علماء دیوبند تکفیر کوئ، نعوذ بالله من ذلک، الان کې موږ علماء دیوبند یو. ته به ما ته وښایې چې ستا فلانکي ملا په فلانکي کتاب کې د فلانکي دیوبندي عالم تکفیر یې کړی دی. موږ به درته ووایو چې آیا دا زموږ عالم دی او که نه. که چېرته زموږ عالم و موږ به درته د عبارت وضاحت کوو. داسې خو نه دی چې تاسو دلته یو معتزلي یو ملا پنجپري ملا کتاب لیکلی او موږ ته منسوب وکړئ، نو دا خوند نه کوي. او بیا دغه مولوي صاحب محترم ته هم زما درخواست دی چې ته دلته مشر نه خیر او یو عاجزانه درخواست دا هم کومه خیر دی چې کله مونږ خبره کوو که نه نو تاسو خبرې مه کوئ. تاسو خبرې کوئ مونږ به هم نه کوو. خو دا په دې بنیاد باندې جی په دې باندې پوره پابندي ده ښه دا وختي لیکلي شوي دي چې دا به کیمرې مخې ته نه راځي. نه ته لګیا یې د دیو بالکل چې کوم څه دي نه الفاظو کو او ما د دلته کې صحیح ده. زه الله دې ورته هدایت وکړي. مونږ چې خبرې کوو تاسو به خبرې نه کوئ. ته زمونږ مشر یې محترمه، ستا مونږ لکه عمر په لحاظ سره مشر یې په سر دې دستار تړلی دی، نو ته خیر دی دغلته راشه. دې خو ویډیو کوي که نه خیر دی. زه سمه ده محترمه زما د دې خبرو لږ وضاحت وکړئ، نو انشاءالله بیا به موضوع متعین کړو، دا مجلس به داسې مختصر کړو او بیا به انشاءالله وخت تعیین به هم وشي. دا مایک ورله ورکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد. مولوی سے محترم اوی چې تاسو پنځپیریان درې قسمه یې، جناب جمعیت هم اته قسمه دی. تاسو پکې د چا سره یې، د دې وضاحت به تاسو کوئ. دویم دا تاسو وي چې تاسو خوارج یې. ټیک شوه، تاسو خوارج یې. د دغې خوارجو ټکي دا وضاحت به هم تاسو کوئ انشاءالله. دریم دا تاسو وي چې تاسو مستقل امام جوړول هغه مکروه تحریمي دي. د دغې خبرې وضاحت به هم د قرآن او د سنت په عبارت النص، اشارت النص، اقتضاء النص، دلالت النص سره کوئ. څلورمه خبره دا ده چې تاسو خبره د جمعیت علماء اسلام وکړه چې نه تاسو زمونږ یو جماعت دی چې هغه جماعت معلوم دی او مونږ د صاحبزاده مفتی پیر ګوهر علي شاه صاحب د طرف نه راغلي یو. جناب زمونږ هم جماعت شته الحمدلله. مفتی منیر شاکر هغه د جماعت نه ویستی شوی سړی دی. پاتې شوه مفتی توصیف د دې جماعت رکن دی. زمونږ امیر او سرپرست اعلی سلطان المحدثین والمفسرین شیخ القرآن علامہ محمد طیب طاهری حفظه الله تعالی ورعاه هغوی دي. او په دې جماعت کې زمونږ مناظرین علامہ مفتی الشیخ واحد الله وحدان صاحب، علامہ شیخ خضر حیات بکروی صاحب، دا زمونږ مشران دي. باقی خبره تاسو دا وکړه چې د بغض او حسد او کینې او د دې نه به کار نه اخلو. دا در سره منم بالکل د بغض او حسد او کینې نه چې کار وانه خستلی شي. بحث او مناظره مولوي صاحب ما ته متوجه شه. بحث او مناظره هغه زما او ستا نه ده. بحث او مناظره زما او ستا نه ده جي. بحث او مناظره د دې دواړو ده. ټیک شوه. من بشقوقه الاربعه په څلور واړه شقونو سره موږ وایو چې دا زموږ دعوه ده. ته وایې چې ستاسو د دعوه باطله ده. ټیک شوه. ته د باطله ته چې زموږ دعوه باطله ثابتې، ته د جانبه د معلول نه ثابتې که د جانبه د علت نه ثابتې. د دې خبرې وضاحت به ومو. حاجي بیا یو خبره دی وایي چې ستاسو د دعوه باطله ده. ټیک شوه. نو کلن باطله ده که جزءا باطله ده. د دې خبرې د یو څو ټکو وضاحت وسره. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمه خبرې به مختصر وکړو. اول خو تا دا وایي چې تا راته وایي چې ستا دعوه باطله ده. آیا دا د علت د وجې نه باطل دی او که د معلول د وجې نه؟ اوله خبر دا ده چې تا خو علت نه دی بیان کړی چې د دې علت د وجې نه مونږ ستاسو باندې د کفر او د شرک فتوه لګو. دا خبره خو هم دې داسې بې خونده وکړله. اول به تا خپل علت بیان کړي
چې د دې وجې نه مونږ تاسو ته کافران وایو، مونږ د دې وجې نه تاسو ته مشرکان وایو، مونږ د دې وجې نه تاسو ته د اهلسنت والجماعت نه خارج وایو. ته به اوله خپل علت بیان کړي. صحیح ده؟ بیا تا راته وایي چې آیا دغه دعوا کلن او که جزن باطل دی؟ نو محترمه ستا دعوا بالکل کلن باطل دی. صحیح ده؟ او بیا دریمه خبره محترمه، ما وسم درته وایي چې تاسو خوارج، بلکې ما خوارج لفظ ځان له نه، بلکې ما تاسو د اهل سنت والجماعت نه خوارج یې، د اهل سنت والجماعت نه خوارج یې. او انشاءالله دا به د دلایلو په بنیاد باندې به مونږ پیش کوو. وایي محترمه، وایي خیر. محترمه وکشه، تاسو د اهل سنت والجماعت نه خارج یې، خوارج یاست. صحیح ده؟ نو په دې باندې مونږ بالکل ډېر دلایل لرو. اوس به محترمه که تاسو مونږ نه پوښتنه کوئ چې آیا مونږ ولې د اهل سنت والجماعت نه خارج یو؟ صحیح؟ نو مونږ سره دلیل شته. یو خو دا دی تاسو د عذاب القبر نه تاسو منکرین یاست. وضاحت ځکه کوم چې ټیم مختصر دی چې زر خبره ختمه شي او دغه وخت او موضوع تعین وشي. دویمه، تاسو د سماع الموتى قائلینو ته د شرک نسبت کوئ، په دې وجه باندې تاسو ګمراهان یئ او پخپله تاسو په دغه شرک مبتلا کیږئ. دریمه دا ده چې تاسو د امت مسلمه او د اهل سنت والجماعت د اجماعي عقیده کم چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم عقیده ده، هغې نه تاسو منکرین یئ. په دې وجه باندې تاسو د اهل سنت والجماعت نه خارج یئ. نو محترمه خبرې ډېرې سرې یو، ته به مختصرا راته دا ووایي چې آیا دا خبره به هم ماته ته وضاحت وکړي. اول د اقرار وکړو چې نوید مولوي صاحب زه د یو تنظیم ماتحت کار کوم، زمونږ د تنظیم طرف نه زما انتخاب شوی دی. نوید مولوي صاحب هغه د تنظیم د مشرانو طرف نه هغې ته دا پیغام ورکړی شوی دی چې مناظره متکلم بدته نه وي. صحیح ده که نه؟ نو اوس آیا دا خبره که چېرته تاسو د الله رضا دپاره مناظره کوئ یا که چېرته تاسو د اظهار د حق او ابطال د باطل دپاره مناظره کوئ، خو دا خو څه نس کې نه دی راغلی چې نوید مولوي صاحب به مناظره کوي او دا بل مولوي صاحب څه نوم دی؟ بلال مولوي صاحب به مناظره کوي. اوس هم درته وایم، بیا هم درته وایم، که چېرته د حق طلبګار یئ، د شیخ طیب صاحب محترم نه تر واخله تر خپل ادنا کارکن پورې تاسو کم یو کس مونږ سره مخامخ کېنوئ، تاسو راولئ، زمونږ شکست دا به زمونږ د تنظیم او زمونږ د کم مشران کم قایدین چې د هغې شکست به وي. دغه زمونږ سره دستخط هم موجود دی او دا زمونږ د تنظیم په پیډ باندې دغه لیکل شوی دی چې زمونږ شکست دا به زمونږ د تنظیم شکست وي. دویم ته به هم دا وضاحت کوي چې ستا شکست ستاسو د تنظیم شکست به وي، هسې نه چې سبا ستا مشران ووایي چې دا کشران زمونږ طرف نه مناظرین نه وو، نو ته به مونږ ته موضوع وښایي، هغه موضوع چې هغې کې امت لپاره خیر وي، هغه موضوع چې هغه ضروري وي. نو مختصر موضوع مونږ ته تعین وکړه او بس خبره به موضوع به مقرر شي، ورځ به تاسو ته وښایم، انشاءالله بحث به مونږ یو بل سره وکړو. خو مختصر غوندې کې داسې وخت موضوع راته وښایي. بسم الله الرحمن الرحیم. داسې افراد او تفرید نه څه جوړیږي نه. د مناظرینو تعیین شوی دی، دا حاجي صاحب موجود و چې مناظر به زمونږ د طرف نه بلال مولوي صاحب او ستاسو د طرف نه وه مناظر نوید مولوي صاحب. حاجي صاحب داسې وه خبره په دې باندې شوې وه. وکړه اجازت نه راکړي، دوی تاسو ته دا ویلي وو چې دا ستاسو دا کار دی، کېدای شي تاسو کې ډېره مشران هم راشي او په دې کې زما کار دی چې دا خبره یې کړې وه، زما سره کار هم موجود دی، دا ته وضاحت کړی. زه اوس هم تیار یم. ښه جي، بیا خبره دا وه وختي مونږ په دې باندې لیکل کړي دي، مناظرین زمونږ سره لیکل شته. حاجي صاحب داسې نه ده، ټیک شوه، لیکل شته وخت لیکل شته په دې باندې وختي لیکل شوي دي چې تعیین د مناظرینو د دې دواړو شوی دی چې یو پکې مخوا دې خوا شو د تنظیم شکست وي. ټیک شوه، دا خبره وختي لیکله شوې ده، اوس هم زموږ سره په پاڼه باندې په پیډ باندې موجوده ده. ټیک شوه، باقي دا کومې خبرې چې دې وکړي چې ستا دا دعوه کلن باطله ده یا جزءا باطله ده یا من کل الوجوه باطله ده یا من بعض الوجوه باطله ده. ګوره د ځانه قواعد مه جوړوه مولوي صاحب او مه د ځانه داسې دغه جوړوه. دا زما دعوه ده، په دې دعوه باندې ستاسو سره به انشاءالله بلال مولوي صاحب بحث کوي. ټیک شوه، دا دعوه ده، تاسو جواب دعوه ولیکئ.
وخت نه ضایع کوو دا د مناظرې ځای نه دی چې زه تا ته پکې کتابونه پیش کول شروع کړم او زه ورپکې تا ته دغه پیش کول شروع کړم دا د مناظرې میدان نه دی صرف د وقت د تعین میدان دی چې وخت به مقررو ټیک شوه او دویم څومره ټایم به مقررو وخت به کمی په څه ټایم باندې مناظره کوو او جواب دعوه ولیکئ دقه درې خبرې پاتې نورې خبرې نشته بسم الله محترمه اول خو د جزئی او د جز او د کل خبره تا وکړه جواب مې درله درکړله او بیا ستا خبره کې داسې تضاد دی اول دې وایي چې دا مناظره بلال مولوي صاحب او نوید مولوي صاحب به کوي که دې دواړو نه اخوا دېخوا شولو دا به د تنظیم شکست وي خو دویمه خبره دې دا وکړله چې بلال مولوي صاحب ستاسو سره به مناظره کوي نو آیا ستا قول اول ته اعتبار دی او که نه قول دوم ته اعتبار دی تاسو خو وایئ چې ستاسو صحیح شو مولوي صاحب صحیح ده صحیح شو اوس زما خبره واورئ دا مناظره آیا د یو فریق د استهزاء آیا د یو فریق د سپکوالي دپاره کیږي او که نه د اظهار د حق او د ابطال د باطل دپاره کیږي که چېرته اظهار د حق مقصود وي او ابطال د باطل مقصود وي د شیخ طیب صاحب نه واخله تر آخري کارکون پورې هر یو کس مخې ته کې موږ به دلیل قرآن او حدیث سره خبره کوو خو محترمه دا قید داسې نس نه ثابت نه دی چې دغه دو مولیانو به خبره کوي په دې لیکل چې د تنظیم طرف نه شوی دا کیمره دې ته هم تاو کوي تاسو خپل تنظیم پیډ ما ته راکړئ لږ صبر دا کیمره ورته تاو کړه حاجي صاحب تاسو خو دلته وایئ چې زموږ شکست دا تنظیم شکست دی خو دا موږ تاسو سره ومنو څنګه چې ستاسو شکست د تنظیم دا زموږ د تنظیم پیډ دی په دې زموږ د پیر صاحب دستخط موجود دی مخ ورپې موجود دی پیډ زموږ د پیر صاحب د تنظیم د طرفه دی تاسو خپل تنظیم پیډ راواخلئ موږ ته ساین وښایئ د خپلو کابرینو نو موږ به ومنو چې یقینا ستاسو شکست دا ستاسو د کابرینو او ستاسو د تنظیم شکست دی بسم الله الرحمن الرحیم وختي په دې باندې داسې خبره شوه چې دې سړو وی مونږه او مونږ ټول درېم ګړي وو جګړه د دې سړي او د دې سړي وه د پرون نه چالو ده دا جګړه جي ټیک شوه بیا ده وی چې ده سره به زه یو په یو مظاهره کوم دې مولوي صاحب دی ټیک شوه دم ورته وی چې بالکل چې ما له کله خپل تنظیم اجازه د وختي خبره هم په دې خبره نه کوله چې کوم دا به زه د الله د رضا دپاره یو خبره کوم خدای کی چې په دې دواړه دې ځای کې مې پې سر ځي قسم دی د چا د حق دپاره مې ونه کړم صحیح ده بلکل بیا دا خبره لکه وختي هم نه منله چې ما له کله خپل مشرانو حکم راکو تنظیم حکم راکو زه به تاسو سره په خپل پیټ باندې لیکلی کوم او بیا به کینو او بیا به دا مظاهره کېږي داسې وجې دا خبره شوې وه چې د دې دواړو به دوه په دوه مظاهره یي چې دوه په دوه به کښېني مناظرې ته بالکل یې منم بالکل یې منم ټیک شوه خبره وختي مونږ ختمه کړې ده حاجي صاحب حاجي صاحب عرض جی خبره آو جی 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 بسم الله الرحمن الرحیم الیس منکم رجل رشید ستاسو په دغه شیخ طیب مولوي صاحب نه واخله تر آخر پورې داسې یو څوک نشته چې زموږ سره مخامخ کښېني که چېرته ستاسو د حق طلب یو کس مخې ته شي دغه مولوي صاحب بلال مولوي صاحب مخې ته شته خبره وکړه یا نوید مولوي صاحب سره یا ما سره یو حساب دی که چېرته ستا رضا ده
مقصود رضا د الهي وي او که چېرته تاسې د تېښته لارې اختیاروئ دا خو مناسب خبره نه ده که نه. اوس زموږ تنظیم دی د هر یو شی یو رولز، یو طریقه، یو قانون، یو ضابطه او یوه طریقه وي. طریقې نه بغیر خو کار نه کېږي حضرت صاحب، صحیح ده که نه؟ او لکل فن الرجال. نو داسې خو نشي کولی چې اوس لکه یو ډریور داسې کېنو عالم سره، اوس نوید مولوي صاحب ښه مناظر دی، ښه مناظره کولی شي او ښه عالم هم دی، ښه دلایل هم ورځي، لیکن اوس د مشرانو طرف نه دا حکم شوی دی. نو مونږ خو بېادبه نه یو چې د خپل مشرانو حکم خلاف ورزي وکړو. دومره مهرباني وکئ، دغه بلال مولوي صاحب نه کښېني، ته راته مخامخ کښېنه ملا صاحب، که ته نشي کښېناستی بل یو مولوي صاحب مخامخ کښېنوه. که ته دومره جرت نشي کولی، همت درکې نه وي او دومره طاقت او غیرت نه لري چې ته د قرآن او د حدیث په بنیاد باندې را سره خبره وکړې، نو بالکل بل یو ملا مخامخ کړه. که بل هم نشي راتللی، داسې وکړه چېرته بل یو خپل مناظرینو کې یو مخامخ کړه، خو داسې یو کس راته مخامخ کړي چې په قرآن او په حدیث پوهېږي، هسې خانه پورې نه کوي او دا وخت نه ضایع کوي. دومره مهرباني وکړئ یو کس چېرته وګورئ، په دې پاکستان کې یو کس وګورئ چې کښېني موږ سره. او دویمه خبره، پیډ هم وښایئ چې تاسو وایئ چې دا لیکل شوی، دا پیډ موږ ته وښایئ چې تاسو د مشرانو دا پیډونه څنګه دي، دا هم راته وښایئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د پیډ خبره دا ده که نه چې تاسو تش هغه خانهپوري کوئ او غیرت نه فلانې نه فلانې نه. انشاء الله الرحمن چې زمونږ د جماعت ستاسو سره یو چڼی هم کینی که نه، یو چڼی هم انشاء الله تعالی. دا څلور خبرې لیکلی شوي دي، انشاءالله په دې څلورو خبرو باندې به تاسو مشرکان هم ثابتوي، معتزله به هم تاسو ثابتوي انشاءالله. په دا چې کوم موږ لیکل کړي دي جناب په دې باندې، دا دعوه ده جي، دا دعوه ده، دا دعوه ده جي. زمونږ دعوه دا ده چې تاسو جمعیت علماء اسلام والا، چې تاسو جمعیت علماء اسلام والا دیوبندیان نه یئ، د اهل سنت والجماعت نه خارج یئ. د علماء دیوبند تاسو د عباراتو نه دا معلومیږي چې د علماء دیوبند تکفیر کوئ او تاسو حنفیان هم نه یئ. انشاءالله تعالی په دې باندې چې زموږ تاسو سره یو چڼی هم کښېني که نه، بس تاسو نه دا مناظره ګټي انشاءالله تعالی. داسې نه ده ته مشرانو له مه ورځه چې زما سره د شیخ طیب صاحب کښېني او زما سره د مناظر کښېني او زما سره د مناظر کښېني. وختي مونږ په دې خبره باندې لیکل کړي دي. دا ووایئ چې زوړ زمونږ هار دی، نوې بس تعین د مناظرینو کوو او نوې تعین د موضوع کوو، تعین د موضوع کوو. او دا دعوا بشقوقه الاربعه باطله. ټیک شوه، لکه څنګه چې تا ووایې چې دا دعوه باطله ده، خبره باندې ورسېدي، راشه دې هار ومني چې زه دا مناظره نشم کولی. خبره د علاقې خبره ده حاجي صاحب، د بلال مولوي صاحب او د نوید مولوي صاحب خبره ده. دې وایي چې زه نشم کولی. ټیک شوه، زه تا سره کښېنم، تا سره زه بل هم کښېنولی شم، تا سره زه بل هم کښېنولی شم. باقي پاتې شوه دا خبره چې ته بار بار دا خبره کوې چې یاره لکه موږ خو د پیر صاحب یا د مشرانو بیادبي نشو کولی. کومه خبره باندې چې لیکل شوي هم هغه خبره باندې موږ بحث کول غواړو. ټیک شوه، مناظرینو تعیین شوی دی، د موضوع تعیین شوی دی، صرف د وخت تعیین پاتې دی چې څه ټایم به مناظره او کله به مناظره. صرف د وخت تعیین پاتې دی. مولوي صاحب وخت مه خرابوه، صرف د وخت تعیین وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار و ان سے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار و ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. محترمه، اول خو مې درته وایي ستا جمعیت علما اسلام نه مراد څوک دی، دا دې وضاحت ونه کړو. ته اوس یو هر یو پوجا بودي چې جمعیت کې یو چرسي پوډري انسان هم چې ځان ته جمعیت علما اسلام وایي، نو آیا ته به هغې په وجه باندې کفر فتوه لګوي؟ دویم ته عبارت بار بار وایي ستاسو عبارت، ستاسو دغه عبارت دا کتاب چا لیکلی دی؟ دا کتاب د چا دی؟ دو وضاحتونه وکړه، جمعیت علما اسلام نه مراد څوک دی او د چا د عبارت نه مونږ مشرکان ثابتېږو. او بیا ته چې وایي زمونږ چڼې هم در سره باس کولی شي. آیا هغه چڼې د اسرافیل علیه صلات وسلام د شپېلې نه پس په میدان ته راکوزېږي؟ آیا هغه چڼې هله کوزېږي چې کله تاسو دغه میدان نه داسې تیار یې مولوي صاحب؟ زمونږ سره بحث کولو ته تیار یې؟ لږ صبر. ښه جی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوي صاحب ورای ښه زه ستاسو په اجازت خبره کوم. اول نمبر د پیډ خبره ده دا حاجي صاحب ناست دی متلالا وایي تاسو حاجي صاحب نو زه ستاسو دغه نه حاجي صاحب یم صحیح شو. دا حاجي صاحب ناست دی د پیډ خبره چې دا نه دی دی ووایي په ټایم چې مونږ لیکل کول دا د هغې ساده پاڼې د خبره وه. نوره چې مونږ د عقایدو خبره کوو دا مضبوطه خبره ده به د پیډ دي دا به په پیډ دي دا خبره به په پیډ دي دا هغه ټایم خبره ده. د ټیم ټیبل ټیک شو یو منټ چې کنه دا اوس د خبرې ټیم دی کنه دا راغلی دی خبرې لدی لکه نه دی راغلی او تاسو هم دې خبر لره کله دا خبره وضاحت شوی او کچا سره ریکارډینګ یې راوایړوئ زمونږ د ټولو کله چې مونږ وایي چې ماسخوتن دا اوس ما تا ته وایي د ماښامه پورې دا ژبه باندې ما مسلمان ټیک شو جي کله چې پخو دغه پیټینګ دغه کېږي نو هغه به پایټ باندې کې تام وي مام وي دې ټولو وي دا صحیح ده. زه خپله خبره پوره بیا اجازت واله کېږه اوس شاته شه اوس ما ته وکېره دا ټیم پاڼې ګورې لالا ما دا خبره کړې ده لالا وی په دې ټایم دې دا ساده پاڼه باندې وشي ولې د پیټ نه هېرېږي وایه